أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درېمه سپاره ده، پنځمه رکوع شروع کیږي. 267 نمبر آیات مبارک ده سورۃ بقره کې. وړاندې آیاتونو مبارکو کې د صدقاتو متعلق مختلف مسائل او احکام ذکر شو. دغه بټنو اشاره صرف ولګي چې کوم صدقات داسې دي چې هغه د الله په نسبت باندې مقبول دي او دغه شان کم صدقات داسې دي چې هغه د الله په نسبت باندې غیر مقبول دي او هغه د ریاکارۍ او احسان باطل او غیره په وجه باندې ختمیږي. دی آیات مبارک کې صاحب قرطبی ذکر کړی دی ټول امت محمدی صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی او دا خطاب بیا د انفاق دی، لیکن فرق صرف دونه دی چې په مخکینی رکوع مبارک کې د هغې انفاق بیانو او د هغې خرچ او د صدقاتو بیانو چې هغه د فرض زکات نه علاوه دي عام صدقات، او دی آیات مبارک کې د زکات متعلق الله رب العزت تذکره کوي. یعنی د دې آیات مبارک نه مراد بیا هغه مالونه دي چې هغه په انسانانو باندې لازم دي. الله وایي تاسو د خپلو حلالو مالونو نه بیا انفاق وکئ، خرچ وکئ، یعنی زکات ورکئ. فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، انفقوا تاسو خرچ وکئ من طیبات د پاکیزه ما هغه څیزونو نه کسبتم چې تاسو کسب کړي، یعنی چې تاسو ګټلي دي. من طیبات ما کسبتم د دې نه مراد څه شی دی؟ چې هغه څیزونه چې هغه تاسو کسب کړي دي او طیبات دي، حلالات دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دې معنا کوي د من طیبات چې من حلالات هغه څیزونه چې هغه حلال دي، ما کسبتم چې تاسو کومه ګټه کړې ده، او دغه شان هغه ګټه چې هغه حرام وي نو د هغې نه بیا نه الله زکات قبلی او نه د هغې نه صدقات قبلی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي لا یکسب عبد فیه مال حرام، نه ګټي یو بنده یو داسې ګټه چې په هغې کې حرام مال وي، فیتصدق منه فیقبل منه، چې دی د هغې نه خرچه کوي او هغه د ده نه بیا قبوله کړی شي. داسې نه شي کېدی. او یا دی د هغې نه د الله په لاره کې څه څیز ورکوي او په هغې کې د ده له برکت واچولی شي. یعنې د صدقاتو چې کم پیدې دي چې د هغې په وجه باندې په مال کې زیادت راځي، د مریضانو دپاره د صحت سبب دی، نو هغه برکت د حرام مال په خرچ کولو سره نه راځي. او دغه شانه که دغه حرام مال د یو انسان نه وروستو وارثانو ته پاتې کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا یترک خلف ظهره الا کان زاده الی النار، نه پرېږدي دی د خپل ځان نه وارثانو ته حرام مال مګر دی زیاتۍ د ځان دپاره چې کوم دی نو د جهنم اوره. نو د دې ځای نه من طیبات ما کسبتم نه ټول مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده چې زکات او صدقات دا په حلال مال کې دي، په حرام کې نشته دي. او عمده آیات مبارک چې دی تفسیر مدارک ذکر کړي دي فيه دلیل وجوب الزکات فی اموال التجارت، په دې کې دلیل د زکات د واجبوالي دی په مالونو د تجاراتو کې.
او صاحب روح المانی ذکر کړی دی ما کسبتم نه مراد دا دی چې ما کسبتم من النقود وعروض التجارة والمواشي یعنی کاغذ سره سپین دی نقد دی سامان د تجارت دی ساروی وغیره دی الله وی پدې کې تاسو انفاق وکئ یعنی تاسو چې کم دی نو د دې نه خرچ وکئ چې مراد د هغې نه دا زکات دی د دې نه بعد دویمه جمله کې یو بل قسم د زکات ذکر کوي چې هغې ته عشر ویلی کېږي چې هغه حاصلات د ځمکې دي لکه فصلونه او دغه شان میوې نو په هغې کې دا یو قسم زکات دی لیکن بیا په اصطلاح د فقهاو کې هغې ته عشر وایي عشر هغې ته په پښتو کې لسمه وایي او نصف عشر په پښتو کې ورته شلمه وایي نو هغه ځمکې چې هغه باراني دي او د باران په ذریعې سره بس هغه اوبه کېږي او فصل ورکوي نو په هغې کې لسمه حصه ده عشر دی پکې او هغه ځمکې چې هغه نیري دي په هغې باندې مالیه ده ټکس دی نو په هغې کې نصف عشر دی شلمه حصه ده او دغه عشر یا نصف عشر دا د دې آیات مبارک نه ثابت دی د دې جملې نه فرمایي ومما او تاسو خرچ وکئ د هغې نه اخرجنا لکم چې موږ ستاسو دپاره رایستلي دي من الارض د ځمکې نه یعنې د ځمکې نه هم چې څومره څیزونه رایستلي دي ستاسو دپاره نو تاسو د هغې نه هم د الله په لاره کې خرچ وکئ چې د دې نه مراد دغه لسمه یا شلمه یعنې عشر یا نصف عشر دی دې وجې نه ظاهر د آیات مبارک دا دی چې دا آیات مبارک دلیل دی په وجوب د هغې عشر او د نصف عشر باندې خو فی کل ما خرج من نباتات الارض ټول هغه څیزونه چې هغه د ځمکې نه راوتلونکي دي او هغه خلکو کرلي دي نو د هغې نه بعد په هغې کې عشر یا نصف عشر شته دی دې وجې نه زموږ او ستاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې د ځمکې نه څومره حاصلات راخیږي که هغه میوې دي که هغه سبزیانې دي نو په هغې ټولو کې عشر یا نصف عشر شته دی د هغې نه علاوه نور چې څومره جمهور ائمه او علما دي نو د هغې په نسب باندې په دې ټولو کې نشته دی بلکې د هغې یو خاص مقدار دی چې هغه 15 وسقه دی نو نور ائمه دا وایي چې کله د دې ځمکې د حاصلات یعنې دا سبزي او دغه شان دا فروټ وغیره دا 15 وسقو ته ورسي نو د هغې نه بعد پکې بیا عشر یا نصف عشر دی یعنې دغه نصاب دی او دغه شان د نورو امامانو په نسب باندې د دې عشر او د نصف عشر تعلق د خاص میوو سره دی په هر قسم سبزو کې او په هر قسم میوو کې د نورو امامانو په نسب باندې دا لسمه یا شلمه نشته دی خو زموږ او ستاسو چې په کم مذهب باندې یو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې د ځمکې کم حاصلات دي که هغه فصل دی غنم دی جوار دی وریجې دي د دې نه علاوه نور فصلونه دي او دغه شان میوې دي نو په دې ټولو کې عشر دی او په هغې کې د امام صاحب په نسب باندې مقدار هم نشته دی که هر څونه وکړل نو په هغې کې به لسمه یا شلمه حصه ورکوي د دې نه بعد یو بل بهترین ادب ذکر کوي چې تاسو خو زکات ورکوئ یا د ځمکې د حاصلاتو نه عشر یا نصف عشر ورکوئ لیکن څلورمه سپاره کې به انشاءالله راشي لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چې ګورې تاسو به د کامل ثواب ته اله رسئ چې تاسو پکې بهتر څیز خرچ کوئ دلته دا خبره ذکر کوي چې تاسو د دې ځمکې د حاصلاتو نه یعنې د فصل نه یا د میوو نه داسې څیز مه اراده کوئ چې هغه ناکاره شی دی یعنی مطلب دا دی په فصل کې چې کم کمزوری شوی یا په میوو کې کمه هغه داغي ده او کمزوری ده هغه تاسو بل چاله ورکوئ داسې مه کوئ وایي تاسو په خپله سوچ وکئ که دغه کمزورې میوه یا د کمزوری فصل تاسو له څوک درکوي ستاسو په حق کې نو تاسو د هغې نه هغې اغستلو ته تیار نه یئ یا به یې نه اخلئ یا به یې اله اخلئ چې خپلې سترګې پټې کوئ او وایي چېره د سره به زه اوس څه بحث کومه او ځان پرې ناغرضه کوي او که دا خبره نه نو بیا تاسو په خپل حق حاصلولو کې د چا نه یو کمزوری فصل یا کمزوری هغه میوه نه اغستلو ته تیار نه یئ نو د الله په لاره کې هم داسې څیز مه ورکوئ فرمایي ولا تیمموا ما اراده کوئ د لا تیمموا معنا دا ولا تقصدو تاسو مه قصد کوئ مه اراده کوئ
الخبیث هغه ردي څیز د خبیث معنا ده ردي خبیث کم یو څیز دی هر هغه څیز دا ردي او خبیث دی چې د هغه کم اصل حالت دی چې هغه جید دی عمده دی هغه په څه وجه باندې بدل شوی دی لکه مثال په طور سبزي ده او هغه سبزي مړاوې شوې ده زړه شوې ده فروټ دی هغه داغي شوی دی خراب شوی دی یا مثال په طور په سبزی کې کیجه سبزی ده او د دې نه علاوه په فروټو کې داسې دي چې د هغې چې کم دی نو هغه شنه ده یا دغه شان پسته شوې ده او هغه تاسو چاله ورکوئ نو داسې مه کوئ الله وایي ولا تیمموا الخبیثه تاسو مه اراده کوئ هغه ردي و ناکاره څیز کمزوری څیز منه د دغې حاصلاتو د ځمکې نه تنفقون چې تاسو هغه خرج کوئ یعنی په داسې حال کې تاسو اراده د خبیث مه کوئ چې تاسو یې خرج کوئ ولستم بآخذیه حال دا دی چې تاسو نه یې د هغې په خپله باندې اخیستونکي په خپلو حقوقو کې یعنی معناداره تفسیر جلالین ذکر کړي دي ولستم بآخذ الخبیثه تاسو دغه ناکاره څیز په خپله نه اخلئ په کم وخت کې لو اعطیتموه فی حقوقکم که دا تاسو لستاسو په حق کې درکولی شي نو تاسو یې نه اخلئ یعنی ستاسو په چا باندې قرض دی او په هغې قرض کې تاسو له څوک دقه څیز درکوي نو تاسو ترې اخیستلو ته تیار نه یئ نو تاسو یې بیا بل له څنګه ورکوئ الا ان تغمزو مگر اله به تاسو اخلئ چې تاسو سترګې په هغې کې پټې کوئ دا لفظي معنا ده فیه په هغې کې یعنی تاسو په هغې کې چشمپوشي وکئ تاسو ځان غلی کوئ او سترګې ښکته کوئ چې زه د سره به زه اوس بحث کومه خو چې دا ردي څیز مال راکوئ زما په حق کې نو وابه اخلم تی که سترګې م پرې نه یې پټې کړي او ځان هم پرې نه یې ناغرضه کړې نو تاسو بیا په خپل حق کې د هغې نه دغه ردي څیز نه اخلئ نو دقه شان تاسو یو غریب له یو مسکین له یو ردي څیز دا د الله رب العزت په هغې حکم کې مه ورکوئ چې هغه عشر یا نصف عشر یا زکات دی براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي دا جمله په هغه وخت کې نازله شوه چې وایي موږ له انصارو صحابه چې وو نو زموږ باغونه وو د کجورو باغونه وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې په مسجد نبوي کې یو ډبه وه چې هغې ته سوپه وایي او چې کوم ملګري عمرې یا حج له تلي نو هغې هغه لیدلې چې په دې جومات کې یو بره ډبه ده دا ډبه چې وه دا نبي علیه السلام د هغې صحابو دپاره مقرر کړې وه چې کم صحابه کرام رضی الله عنهم د دین طالبانو د نبی علیه السلام په دې جومات کې په دې مدرسه کې به سبق وي د نبی علیه السلام سره قرآن او احادیث مبارکه زده کول او دا رهایشي و یعنی 40 ګنټې هلته اوسېدونکي وو ابو هریره رضی الله تعالی عنه د هغې مدرسې د صوفي یو طالب دی چې هغه فرمایي په موږ باندې به ډېر سخت حالات راتلل د لوږې د وجې نه به ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي زه راپرېوتمه او چې کله به مې په خوا باندې څوک تېرېدو نو د هغه به دا خیال و چې په ده باندې د میرګو بیماري ده نو ماله به یې په خپه باندې په دې سټ زور راکوو چې په دې سټ به یې راله خپه کېښودله چې دله زه زور ورکم چې دا میرګي بیماري ختمه شي حالانکې زما به میرګي بیماري نه وه زه به د لوږې د وجې نه بېهوشه راپرېوتی وم نو براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه طالبان چې وو چې اصحاب صفه ورته وایي اهل صفه ورته وایي نو د هغې د خوراک هېڅ قسم څه انتظام نه و هغه انتظام دا و چې د عام نور کم صحابه و کورونو والا نو هغې کورونو والا صحابه و هغې به د دې د خوراک انتظام کوو به چې چا به کم څه په کور کې و نو هغه به یې دې صحابه له راوړل ډېر خلک هغه د باغونو خاوندانو نو براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د باغونو خاوندانو به داسې کار وکړو چې هغې به د خپل باغ نه یو غونچک د کجورو یا 2 غونچکونه راوشو کول هغه به یې راوړل او هلته به یو ستنې ته ځوړن کړل نو چې کله به د اصحاب صفه یو صحابي یو طالب هغه د قرآن او حدیث په زده کړه باندې ستړی شو وږی به شو نو هغه به راغې هلته به یو امسا یو کونټۍ پرته وه په هغې باندې به هغه غونچک ووهو نو چې په هغې کې به کمې پخې دانې وې هغه به ترې راوغورځېدې هغې صحابي به د هغې نه څه دانې وخوړلې بدن کې به یې څه دم راغې بیا به لاړ خپل سبق سره به یې کار و په دې طریقې سره به هغوی خپل ژوند تېروو بعضې خلک داسې وو چې هغوی به د خپل باغ نه هغه ګنګوچ کې راوړو
چې هغه به کمزوری و، په هغې کې به چېرته وچې کجورې وي یا به په هغې کې پستې کجورې وي او هغه به یې هلته ځوړندې کړي. الله رب العزت دا آیات مبارک نازل کو چې ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. ای خلکو تاسو داسې مه کوئ چې هغه څیز خرج کوئ چې که تاسو له څوک هغه درکوي نو په خپله د هغې اخیستونکي نه یئ مګر که سترګې به پټې کوئ نو چې په خپلې اخیستو ته تیار نه یئ نو بل هم تاسو هغه څیزونه مه ورکوئ. دې وجې نه براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د دې نه بعد هغه خلک چې وو نو هغه د دې نه منع شو. واعلموا پوه شئ ان الله غنی حمید چې یقینا الله تعالی غنی ذات دی. الله غنی دی، بے پروا دی، مالدار ذات دی. غنی دی یعنی عن نفقاتکم، ستاسو د نفقو نه غنی دی. ستاسو د زکاتونو ته د الله ضرورت نشته دی، ستاسو صدقات او خرچو ته د الله ضرورت نشته دی. که چېرته تاسو دا کوئ ستاسو د خپل ذات پیدا ده. حمید الله رب العزت ستایلی شوی ذات دی، یعنی حمید محمود علی کل حال. که تاسو د الله صفت نه کوئ، د الله رب العزت عبادت نه کوئ نو الله محمود دی په هر حال کې. د الله صفت ټول مخلوق کوي، اسمان او ځمکه او دغه شان نورانی مخلوقات فرشتې د الله صفت کوي. الشیطان یعدکم الفقر. اوس دې آیات مبارک کې دا خبره ذکر کوي چې دا ناقص څیز راوړل، دا کمزور څیز راوړل په عشر کې یا په زکات کې دا ولې کېږي؟ ځکه الله وایي دا د شیطان انسان ته دا وسوسه ور واچوي چې که ته داسې صدقه کې دا ښه مال صدقه کې نو بیا خو به ته فقیر شي او ته به غریب شي. الشیطان شیطان یعدکم وعده کوي ستاسو سره الفقر د فقر. دا لفظ د یعدو دا د وعد نه دی او لفظ د وعد دا استعمالیږي په کلام د عربو کې په معنا د خیر باندې هم او په معنا د شر باندې هم، لیکن په دې کې معنا د خیر غالبه ده. دې ځای کې اوس د دې یعدکم معنا دا مفسرینو یخوفکم کړې ده. صاحب مدارک ذکر کړی دی چې دلته د دې نه مراد هغه وعده د شر ده، ځکه شیطان چا سره د خیر وعده نه کوي. نو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو سره د فقر وعده کوي، یعنی شیطان تاسو چې کم دی نو هغه دا بد وعده څه کوي، د شر وعده څه کوي او تاسو ته وایي چې تاسو به غریبان شئ. نو حاصل معنی تفسیر مدارک کړی ده چې یخوفکم، شیطان تاسو یری بالفقر، په فقر سره په کم وخت کې ان تصدقتم، یعنی که تاسو صدقې کوئ نو په تاسو باندې به فقر او غریبي راشي. نو دا شیطان تاسو د دې نه یری. ویأمرکم بالفحشاء، او دا شیطان چې دی نو دا تاسو ته حکم کوي د بې حیایي. لفظي معنا د فحشا بې حیایي ده. دا فحشا لفظ هر بد قول او بد فعل ته شامل دی، لیکن تفسیر جلالین دلته په دې آیات مبارک کې د دې تفسیر کړی دی چې دا فحشا په معنا د بخل سره دی، یعنی شیطان تاسو د دې نه یری چې صدقې مور کوئ غریبان بشئ. ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بېحیایي، یعنی د بخل او د نه ورکولو د زکات او د نه ورکولو د صدقاتو. والله یعدکم، او الله تعالی ستاسو سره وعده کوي مغفرة د بخنې منه د خپل طرف نه، و فضلا او د فضل وعده کوي الله تعالی ستاسو سره د خپل طرف نه، یعنی مغفرة لذنوبکم. الله ستاسو سره وعده کوي په دې انفاق او خرچ او صدقات او زکات باندې مغفرة د بخنې، یعنی ستاسو د ګناهونو د بخنې منه د خپل طرف نه. و فضلا الله ستاسو سره د فضل وعده کوي. د فضل نه مراد دی هغه رزقا خلفا منه چې د دغه زکات یا صدقې نه بعد الله تعالی د هغې په مقابله کې کوم رزق درکوي هغه فضل دی. لکه حدیث مبارک کې راغلی دی ما من یوم یصبح فیه العباد، نبی علیہ السلام فرمایي نشته دی یو داسې ورځ چې په هغې کې بندگان سبا کی الا ملکان، مگر یو دو فرشتې وي ینزلانې چې هغه د اسمان نه راکوزي شي د نور راختو په وخت کې. نو یقول احدهما، یو فرشته په هغې دواړو کې دا اواز کوي وی اللهم آت منفقا خلفا، ای الله ته ورکې هغې چاته چې هغه مال خرج کوونکی دی ستا په لاره کې، نو خلفا الله د هغې قایم مقام او نایب وله ورکې،
یعنی معنا دا ده چې څوک خرج کوي فرشته دعا وکړي چې الله ته د دې مال د خرج په بدله کې دله د دنیا بدله م ورکړې نو دغه مال نه کمیږي ځکه دا بله فرشته پې آمین وایي او دویمه فرشته هغه دعا کوي اللهم اعط ممسکا تلفا الله چې کم خلق هغه لاس بندونکي دي ستا په لاره کې نه ورکوونکي دي نو الله هغې ته تلف هلاکت د دې مال ورکړي نو والله یعدکم مغفرة منه وفضلا الله تاسو سره وعده کوي د دې مال خرج کولو په وجه باندې د بخنې او د فضل والله واسع الله پراخه دی په اعتبار خپل فضل سره نه واسع فضله علیم الله خبردار دی بالمنفق په خرج کوونکي باندې چې کم خلق خرج کوي په کم نیت کوي هغې باندې الله خبردار دی نو د هغې مطابق به الله بدله او ثواب ورکوي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انفقوا خرج کوئ من طیبات د هغې حلالو ما هغه څیزونو نه کسبتم چې تاسو کسب کړي یعنې ګټلي دي و مما او د هغې نه خرج کوئ اخرجنا چې موږ راایستلي دي لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه یعنې د ځمکې حاصلات میوې او فصلونه د هغې نه عشر یا نصف عشر ورکوئ ولا تیمموا الخبیثه او ما اراده کوئ ما قصد کوئ هغه ناکاره څیز منه د دې نه تنفقون چې تاسو یې خرج کوئ ولستم بآخذیه او تاسو نه یې په خپله د هغې ناکاره څیز اخیستونکي الا مگر البی اخلی ان تغمزو فیه چې تاسو سترګې پټې کوئ په هغې کې تساهل او غفلت وکئ ځان نه غرضه کوئ واعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی غنیونه الله بے پروا دی ستاسو د نفقونه حمید ستایلی شوی دی په هر حال کې الشیطانو شیطان چې دی یعدکم الفقر نو تاسو یری د فقر او غریبۍ نه ویأمرکم او تاسو ته حکم کوي بالفحشاء د فحشا یعنې د بخل او د زکات او صدقاتو د نه ورکولو والله او الله تعالی یعدکم تاسو سره وعده کوي په دې خرج کولو صدقات ورکولو زکات ورکولو باندې مغفرة منه د خپل طرف نه د بخښنې د ګناهونو وفضلا او د خپل طرف نه د فضل یعنې د دغې مال چې کم دی نو نایب او خلف په دنیا کې درکول والله الله واسع پراخه فضل والا دی علیم الله خبردار دی په خرج کوونکو باندې او د هغې په نیتونو باندې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا